او محترم ورم و جهنم کی یو سکنڈ تیرول و جهنم کی یو ساعت تیرول دومره سخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به دوه کسان راوستل یو به جهنمي یو به جنتي جهنمي به دغسې ځوان وي چې په دنیا کې د تکلیف یو سکنډ نه یې لیدلی په ټوله زندګي کې مې خوند او راحت او سکون او خوشحالیانو سره مې ټوله شپېته اویا کاله زندګي تېره کړې لیکن د الله رب العزت په دین باندې بې عمل نه یې کړی الله رب العزت به الله نه یې منلی د الله رب العزت په توحید او په رسالت د نبي علیه الصلوۃ والسلام باندې ایمان نه یې الله رب العزت په فرشتو ته وفرمایي چې ته انسان ته یوه ټوپه په جهنم کې ورکړي یو دې به دغه انسان جهنم ته داخل کړي فورا بې راخارج بیا بیا الله رب العزت خپل دربار ته ودرې حساب به شروع انسان په دنیا کې د شپېته اویا کاله تېر کړي څومره د زندګي تېره روایاتو کې راځي دغه ځوان په قسم شپېته اویا کاله مې په دنیا کې تېر کړي یو سکنډ مې په خوشحالۍ نه ده تېر کړی او حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې په دنیا کې مې یو منټ یو سکنډ په تکلیف کې نه یې تېر کړی خوشحالیانې لیکن هغه یو سکنډ یا یو منټ د جنت د جهنم ته د داخلېدو په وجه سره به د دنیا ټول راحت ټول اطمینان ټولې خوشحالیانې ټول راحتونه چې په دنیا کې د تېر کړي هغه به تېر ختم شي هغه به هیر شي د جهنم د عذاب او یو ځوان به د الله رب العزت دربار ته راوستل چې ټوله زندګي مې په لوږه تن ټوله زندګي مې په بیماري شپېته اویا کاله مې تېر شوي راحت او اطمینان او سکون مې نه یې لیدلی الله رب العزت مې خپل دربار ته ودرېد او فرشتو ته وویل د جنت چکر صرف ورکړي جنت په غاړه یې وګرځوئ جنت ورښکاره کړي بیا مې د الله رب العزت دربار ته راوړل الله رب العزت په پوښتنه ورنه کړي ځوان شپېته اویا کاله دې په دنیا کې تېر کړي څو ورته تېر دغه انسان دغه ځوان به قسم وکړي چې الله رب العزت په دنیا کې مې تکلیف نه دی په دنیا کې مې بېچیني نه ده لیدلې په دنیا کې مې غم نه ده لیدلی دغه یو منټ او یو سکنډ د جنت دیدار به د دنیا د شپېته اویا کاله غم ټول تېرېږي نو محترم ورونو یو انسان کله ځان سره دغه سوچ وکړي چې په دنیا کې به ځواني په دغسې په عیش او عشرت کې تېر کړم د الله رب العزت په نافرماني کې به تېر کړم د الله رب العزت احکامات به نه منم بوډاتوب کې به بیا توبه وباسم اول خو انسان ته دغه علم نشته چې څوک به بوډا شي او څوک به په ځواني کې ولاړ شي زموږ په دې جومات کې چې اوس نظر واچوي بوډاګان کم دي او ځوانان زیات له دې چې دا معلومیږي چې بوډاتوب ته ډېر کم خلک رسي که چیرې په جومات کې په دې مجمع کې بوډاګان سپین ږیري زیات وای نو موږ به ویل چې هر سړی سپین ږیرتوب ته رسېږي ځکه سپین ږیري زیات سپین ږیري کم دي له دې چې دا معلومیږي چې سپین ږیرتوب ته کم خلک رسي د سپین ږیرتوب نه مخکې خلک له دې دنیا نه رخصت او بیا چې په ځوانۍ کې سړی په عیش او په عشرت کې زندګي تېره کړي دغه پنځلس یا شل یا دېرش کاله د ځواني چې یو ځوان د الله رب العزت په معصیت کې تېروي او وروسته توبه باسي او د ځواني امتحان الله رب العزت ورکوي او بیا په دغه سره عذاب الله رب العزت ورکوي نو دغه عذاب